په لاس باندې منی ضایع کول دا جایز دي. په لاس باندې منی ضایع کول پوهېږې سپرم ضایع کول دا جایز دي. زموږ امام صاحب ته حرام او ناروا وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرام قدر سامعین و ناظرین، تاسو د مفتی سلمان صاحب دا بیان واورېدو چې ډېر په دې پرفتن دور کې ډېر خلک داسې شته چې هغوی د علماء کرامو بیانات هغې کې داسې کټینګ راولي او د هغې په ذریعه باندې داسې تشویش هغه خورئ په نوجوانانو کې. دا د مفتی سلمان صاحب پوره بیان دا نه دی لګولی شوي، بلکې د یونیورسټۍ یو ملګري موږ سره رابطه وکړه چې هغه دا بیان راولګلو. هغه وایي چې د دغې بیان د وجه نه په نوجوانانو کې ډېر زیات تشویش دی چې دا څنګه کیدی شي چې یو څیز همیشه علماء کرامو هغې ته ناجایز ویلی دی، حرام ویلی دی، په خپل لاس باندې په خپل شهوت چې دی هغه پوره کول دا خو یو حرام فعل دی. او څرنګه چې د مفتی سلمان صاحب په دغه بیان کې د قرآن کریم آیاتونو نه هغه استدلال کړی دی چې باید دې آیاتونو نه معلومیږي چې دا شی یو حرام دی. نو لہذا د هغې په مقابله کې د یو بل امام صاحب یو رای راغلی ده. یو طرف ته د یو امام صاحب رای دی لکه څرنګه چې په دې کې ذکر دی، او بل طرف ته د امت یو مسلم فیصله او د هغوی هغه فتواجات موجود دي چې قرآن کریم وایي والذین هم لفروجهم حافظون. کامل ایمان والا خلق د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي. د حفاظت مطلب دا دی چې په حرام ځای کې خپل شهوت نه پوره کوي. د خپل د شهوت د پوره کولو دپاره رب کائنات حلاله طریقه یو مسلمان نارینه زنانه له ورکړی دی، هغه د نکاح طریقه ده. د نکاح نه ما سوا چې دا څومره طریقې دي دا ټول حرام طریقې دي، دا ناجایز طریقې دي. لہذا کم مسلمان چې خپل نفس سره جهاد کوي، خپل نفس د خواهشاتو نه ساتي، دغه حرام ځایونو کې په حرام ځایونو کې د شهوت د پوره کولو نه ځان بچ کوي، د ټول نه لوی عبادت گزار دغه مسلمانان دي. د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سوال کېږي یا رسول الله څرنګه زه د ټول نه لوی عبادت گزار جوړ شم؟ د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. د حرامو نه ځان بچ کا، د ټول نه لوی عبادت گزار به جوړ شي. دا ټول حرام قتل، حرام اوریدل، حرام وینا، په حرام ځای کې خپل شهوت پوره کول. نو چې کله یو مسلمان د دې ارتکاب کوي نو دا د الله تبارک وتعالی د مدد او د نصرت نه محروم پاتې کیږي. او دغه ظاهري اعتبار سره، دنیوي اعتبار سره هم چې کم کس په دې بیمارو کې مبتلا وي، دغه خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کول، نارینه وي که زنانه وي، په دې کې مبتلا وي، هغوی بیا وروستو د اولاد نه محرومه کېدل او دغسې چې دی نو چې کم ازدواجي زندگی ده په هغې کې ورته مشکلات او بې اولادي او نامردي او هزارو مشکلات داسې وي چې په هغې کې بیا زموږ نوجوانان رونه هغه په مسایلو کې ګیر وي او بیا رابطې کې بیا مسلې تپوسونه کوي او بیا طبیبانو پسې ګرځي او مختلف مسایلو سره مخ وي. د هغې وجه دا ده چې د فطرت خلاف چې کله یو مسلمان وچلیږي، د فطرت خلاف چې کله یو نوجوان وچلیږي، خپل شهوت چې کله په حرام ځای کې پوره کول شروع کړي نو بیا هزارو مسایلو سره چې دی هغه مخ شي او ژوند هغه چې دی د پریشانو یو مجموعه جوړه شي. لہذا د مفتی سلمان صاحب دا بیان چا کټ کړی دی او په ډېر غلط انداز کې پیش کړی دی، حالانکه دغه مطلب واضح ده او د دې حرمت د دې څیز حرمت هغه بیان کړی چې دا حرام دی. قرآن کریم آیاتونه پیش کړی دی، احادیث مبارکه پیش کړی دی. نو داسې بیانات، داسې خبرونه احتراز کول پکار دی چې د علماء کرامو بیاناتو کې داسې کټوتي وکړي او داسې کټینګ وکړي چې د هغې نه یو غلط تاثر خلیږي او غلط مسله ښکاره کېږي. دې نه ځان ساتل پکار دی، دې نه اجتناب پکار دی. جزاکم الله.